دلته د ګوجر په نوم باندې خبره کیږي. زه دا وایم چې زمونږ د پارټۍ پالیسي بیان دا دی چې ګوجر چې دي هغه ټول موږ سره دي. دغه چې کم خلک را پاسېدلي دا مسلم لیګیان دي، اپوزیشن کسان دي. دا کم چې ځایونه وران شوي دي دا صوبایي حکومت نه دي وران کړي. دا چې دي دا د های کورټ فیصله ده، د موږ په دلایلو باندې په مناظره سره ثابتولی شو. دا خبره چې دا پروپاګاندا ده او دا یو سیاسي پروپاګاندا ده چې د کومو خلکو سره زموږ سیاسي جنگ دی، هغه مسلم لیگ دی که انپی ده که نورې پارټیانې دي، هغه دا موخه ګوري چې وزیر اعلی صاحب یا احمد خان خو کارونه پرې نه ښوده، خدمت یې د خلکو ډېر په ایماندارۍ باندې وکړو او ټول خلک ترې مطمئن دي او شمولیتونه کېږي. د هغو سره بل اپشن نشته. په دې وجه باندې هغه د ګوجر نوم استعمالوي. ګوجر ټول نن نوم موږ سره په دې پنډال کې ناست دي. د ټولو نه زیات عزت چې دی هغه پی ټی آی ګوجرانو له ورکړل دی. د ټولو نه زیات کارونه چې دي هغه پی ټی آی والا یا محمود خان احمد خان تاسو ګواه چې په دې علاقه کې شوي دي. نه هغه خلک چې د چا کورونه لکونه کورونه وران جوړوي، هغه ته روډونه تیاروي، هغو ته چې اوبه نه وي اوبه ورته رسوي، هغو ته بجلي رسوي. نه هغه خلک به راپاسي د ګوجرانو کورونه به ورانوي یا د ګوجرانو نوکرۍ دغه به دفتر به مسمار کوي. دا بالکل غلطه پروپاګاندا ده. خو زمونږ دا خبره پکار ده چې پالیسي زمونږ بیان دا دی چې دا زمونږ د ګوجر برادرۍ نوم به موږ نه لیکو. د نن نه بعد په فیسبوک باندې د ګوجر برادرۍ سره زمونږ دا خبره را سره شته نه. زمونږ د مسلم لیگ سره مقابله، زمونږ د پیپل پارټۍ سره ده. نو که دا خبره د تاثر ټولو ته دا پکار دی چې موږ بیان نه بعد پالیسي بیان چې دی هغه د پارټۍ دا دی چې ګوجر زمونږ وروڼه دي، ګوجر زمونږ ملګري دي، ګوجر د پی ټی آی بنیاد دی. موږ د ګوجرو خلاف نه یو، نه زمونږ حکومت د ګوجرو خلاف دی. دا تاثر بالکل غلط دی او موږ زمونږ بیان بدایي چې دا مسلم لیګیان دي چې زمونږ د حکومت خلاف را پاسېدلي دي او هغه مختلف پروپاګاندا کوي.